سورۃ الشمس موضوع د سورۃ چې عقیده د انسانانو دو قسم دي، ښه عقیده بد عقیده. ځکه چې انسان دنیا دا ولکه دنیا کمبینیشن اف اپوزټ دی، ترکیب الازداد. څه شي؟ ترکیب الازداد. ازداد جمع د ضد ده. دنیا په سره روانه ده، په ضد نه روانه ده. شپه ورځ نور سپوږمۍ ښه بد تور سپین یا گرم. صحیح شو؟ دنیا په دې روانه ده. ترکیب الازداد پازیټیو نیگیټیو. ها ګوره پازیټیو نیگیټیو کنه وې دا لایټ بنو کوبا صحیح ده کولګه نه وې د مړو خو د روټه بس خوند نه وې کتند نه وې د وبو سخوند نه. دا دنیا مجموعه الازداد د پازیټیو نیگیټیو ټکر په بنیاد روانه ده. دویمه خبره چې انسان فطری طور الله تعالی ډیر متوازن او بیلنس پیدا کړی دی، یعنی دله ټیلنٹ او استعداد ورکړی که خکای اکبت کوي. استعداد په پیدا کړی دی، ور سره اختیار ورکړی دی، ځکه اختیار نه ورکړی. نو دغه وګوره اوس خدای چې خلق مجبورول په دې باندې مجبورول یا په بدای باندې یا په نیکای باندې. نو که په نیکای باندې مجبورول په زور، نو دا غي نیکای ثواب باید چې ورنه کیولا، ځکه دا خدای نه کوي په زور فکر دی. صحیح اکه په بدای مجبورول نو باید چې سزا ورنه کی، ځکه ما خو بدین نه کړ خدای برام په زور کړی دا. نه الله تعالی بس قوت را کړی دی چې خیر کې کشر کې اختیار را کړی ور سره چې ما د ټیلنټ درکو اوس ته په دې لار راځي اکه په دې لار راځي. فارسی شاعر وایي چې سپردم بتو مایه خویشرا تو دانی حساب کمو بیشرا. شرط میں تا تو اس پر میں کم و بیش حساب باندې تو اس په خپل پوهیږي، یعنی استعداد میں درک صلاحیت میں درک د خکولهم ادب د کولهم دا اوس تا باندې دا چې تکم کې خو یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز. که خکه خیر بمومي، که بد کې زموږ وطن کې ضرب المثل وای دا د سر وختي زولای کې بدلا پریوزي. ځکه دا حجام چې کنه تاسو حجام وای کسو مشتان چې خري سړي نه یو عموما نه وایو انا دا نای هغه به سړي د سر په اذا جولای کې را پریوزي څنګه پریوزي. صحیح دی وایو یو ضرب المثل وی یو نای نه چاته پوسکو وی نای کاکا سر ولا فرو وی نای کاکا وی ها وی زما په دې سر به سوره وختي، یعنی زرد وزرا لزرا شلزرا سوره. صحیح شو؟ هغه ورته وی اوس جولای کې در غرزم تیش مارا. صحیح څنګه په سر وختي جولای کې بدل پریوزي. نو که خیر وی عمر جولای کې را کتور وختي عمر جولای کې را دي کسبین وی عمر لګدي نو عمر راځي کډیر دي. او په اخر د صورت کې د قوم ثمود ریفرنس چې قوم ثمود څنګه تباشا والشمس وضحاها قسم دې پنور باندې وضحاها پرانه دې باندې والقمر قسم دې سپوږمۍ باندې ذات لاها اذا تلاها چې کله دا ولګي دین ورپسې اذا تلاها نو دې وګوره کډې دې ورپسې لګي دي نو دا نه ښکاري بیا کډې دې ورپسې لګي دي نو دا نه ښکاري چې څومره تل لريږي نو څومره روښانه کیږي، څومره تل لريږي نو څومره روښانه کیږي. والقمر اذا تلا دا ځکه په اخرنه ورځ باندې جګړم دې نه شروع شي په مې اولي دې شو او نه دې شو او شهادت واخلې وا مخلې شهادت واخلې وا مخلې لکه چې البته دو شیونه پکې مد نظر وساتي. دو شیونه د استرانومي بنیاد باندې شهادت د پاره مد نظر ساتي. اول چې د سپوږمۍ ایج سوره ده، د سپوږمۍ ایج سوره ده څوک پیدا شوی ده نو سپوږمۍ څوک پیدا شوی ده اوس ما خام چې نور ورزيده د دې ایج سوره ده. نو د دې ایج او ستن د 18 غنټو نه کم نه پکار سرته ډیر کمتر او ډیر ریرلی د 1400 غنټو سپوږمۍ لیدې شي کې نشي کته. د 18 غنټو نه ایج کم نه پکار دا یو خبره. دیمه دا چې د دې فاصله پکار ده نور نه ما خام وخت د دې فاصله نور نه پکار ده کم از کم 10 ډیګری مشرق طرف ته سوره 10 ډیګری کله له سره فاصله کمه بیا هم دانش نيږي. صحیح نه روشانه کیږي نه نه روشانه کیږي چې نور ته سوره نږدې وي دور روشانه کیږي نه چې سوره دې کیږي نو دومره صرف زیات کیږي
والقمر اذا تلاها اقسم دی القمر سپوږمۍ باندې اذا تلاها چې کله دانش دوش دین ورتا والنهار اذا جلا قسم دی پورز باندې اذا جلا چې کله دا روشان کې دین ورلا واللیل قسم دی شپه باندې اذا یخشا چې کله دا پټې دین ورلا والسماء قسم دی اسمان باندې وما بنا پاغزاد باندې چې اسمان بنا کرے دے ما بناها اے من بناها آغا چاچے پیدا کرے دے یا دوئے معنی دا و بنائیها قسم دی پاسمان علی دے پس سٹرکچر باندے جسمنا مضبوط سٹرکچر دے کلا پیدا شوئے دے اللہ تا پتلا پاربونو کربونو سالا کلون مخی او تروسا چاوبے چستکو تیرا پر ہوتا یا اسمان یا ٹکلا زڑا شوا یا ٹرمائی پکیوش والارض اقسم میرے پزمک بانے وما توحا پا غزات بانے چی دازمک غوڑا وڑی دا یہ ابیو مانا وطوحوها عددے پخوری دو بانے چی سنگ بہترین اللہ غوڑا وڑی دازمکا ونفس القسم میرے دے انسان نفس بانے وما سواها اپا برابر دے نفس بانے چی سنگ بیلنس اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے سنگ نہ پہ یو اسکرین دے نہ پہ بل اسکرین دے فرشتے پہ یو اسکرین دی اور حیوانات فرشتوں کے صرف عقل دے داغی خوراک کاک ودونا کور دشونا نشتا اور حیوانات ای کی صرف خواہشات دی اور انسان کی دوارا دی عقل دا فرشتوں طرفنا اور شاوت دا حیوانات طرفنا نو بیلنس فعلہمہا انسپائر کرے دے دے نفس دے انسان تا فجورہا فسق دے دے بد خبری وتقواہا پاکی زجر دے یعنی دا خو خبر پکیوں استعداد دے دا بد پکیوں استعداد دے قد افلح من زکا تاکی فرا کامیاب شو آسوک زکاہا چی پاکی کدا نفس پر وقد خوابا اپتاوان کی شاسوک دساہا چی کرپت کدا نفس پر دساہا مانا چی اگرانای والا ختم کرا طول تاریخی پیرالا گندگو سرا کذب السمود بطغواها تکذیب کرو سمودیانو دخپل سرکشید وجی اذن باسا چکل پاسید اشقاها اگر زیاد بدبخت سرے پدوئے کی داغنو قدار ابن صالف قدار ابن صالف پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته وی چې پړوان دینو متونو کې بدبخت سره او قدار ابن صالح چې د سمود علیہ د صالح علیہ السلام د معجزې پیدا او شهید کړه دا بدبخت سره او غبسنه پیدا د معجزې درات راوته پرګننټ اوخه صالح علیہ السلام نے سمودیانو ډیماند وکړو چې مونږ بتا اومنو کړه دې رات نه مونږ لا پرګننټ اوخه راوګستا نو الله نه اوسه نه پرګننټ اوخه راوته پرګننټ اوخه بیا لنګم شو بچیم راو بچې خدای یو کو یو د وبوس کلو نو خدای په ټیسټ وکړه چې اوس سماو کړه سبا تاسو نه همت کوی کنه نو یو ورځ به وبتاز کې بل ورځ بټول دا اوشس کی لها شرب ولکم شرب یوم معلوم او په کومه راځي د دې نمبر وی نو پاره بتا شو دیس کوي تاسو وسکه نو ټول قوم زرګونه خلکو دی یوي وشي پای بدایي لپاره ځکه هغه نارمل وشه نه و هغه معجزې وشه صحیح هغه با ټول یو بده کو یوز کړي هغه به ټوټلی ترانسفارم شي څه شول وتا صحیح نو دی شو دی اوس کله بلا ډېرې اته ګرمای موسم نو تند دی واغستل نو چې کوئی تلا نه هغه راس رسوا د وشي نمبرو نو کوئی کې وایو وب پر خود نه وي نو یاره دی وشي مصیبت نه خلاصول وړي تند هلاکیږي نو قدار ابن صالح هغه یو تور راوغستا او شي شهید کړه صحیح شو نو الله تعالی په عذاب راوست كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ويدت رسول الله ناقة الله چپریک دوی داوشد الله تعالی وسقياها نمبر ده فكذبوا دای تکذیب کړه فحقروها نو دای پسپینو والا او کړ دې ته وای چې په دې پاندو باندې وې نو هوا په دې پاندو وې په پاسه دی نو ورسو پلستر خېږي نادا دیر په تکلیف باندې مړ شو چې والے او شهید شو فدمدم علیهم پس تاو کړه باندې دمدم دې ته وې چې د ازمکه دا ستاو شي اسوره په کیو شي خلک کې لاسي فدمدم علیهم نو چور لولا دوی باندې او چور لولا دوی باندې رب دوی په دمبه په سبب د ظلم دوی فسواها نو برابر کړه د ازمکه دوی باندې ولا يخاف عقباها ان يريد الله تعالی د نتیجې د دې کار نه څخه خدای نه څوک انتقام کو نشي غسته نو خلک سوچ کوي چې کدا کار نه وکړو
نو ریونج به ډیر ناکاره. الله تعالی وای ما دا ټول قوم تباہ کو، ما سره دا فکر خورو چې ما سره بسوک سوک ولا يخاف عقباها. لکه امریکا کې هو کیاس سوې هو کیاس اور دین واټ یا وټر. نو خلاصه صورت چې دنیا د ازداد مجموعه ده د ضدینو په حواله. الله د انسان فطرت ډیر بیلنس پیدا کړی متوازن. او آخر کې ریفرنس ته واقع